بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر محمد نثار دی. زه په رضوان میډیکل سنټر کې میډیکل سپیشلیست او ډایبټالوجیست کار کوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ یو د عوامو د آګاهۍ د مختلفو بیمارو متعلق یو سلسله شروع کړې ده. نو په هغه سلسله کې به نن موږ خبره کوو د شوګر متعلق، چې شوګر د څه شي زو. نو شوګر یو داسې بیماری ده چې دې ته موږ په ساده الفاظو کې یو پټ دشمن هم ویلی شو. چې کله زمونږ په جسم کې انسولین یا کم پیدا کیږي یا بالکل نه پیدا کیږي یا هغې ته مزاحمتي ریزسټنس په جسم کې، نو په داسې قسم حالاتو کې بیا زمونږ په جسم کې د شوګر لیول چې کومي نو هغه سیوا کیږي. نو داسې حالاتو ته مونږ د شوګر مرض ویلی شو. داسې ده چې په شوګر نه علاوه یو اهم موضوع چې کوم ده نو هغه به زه ستاسو مخې ته وړاندې کومه. زمونږ په خیبر پښتونخوا کې او په ټول پاکستان کې داسې قسم بیماران دي چې هغې ته پری ډایبټیز وایي. د ډایبټیز نه مخکې یو سټیج راځي چې هغې ته پری ډایبټیز وایي. چې کله موږ د داسې قسم بیمارانو ټیسټونه وکړو نو د هغې HbA1c د 5.7 نه د 6.4 پورې راشي، یا د هغې په نهره چې کوم شوګر لیول موږ چیک کړو او د هغه د 100 نه د 125 ملي ګرام پر ډیسی لیټر په دغه کې راشي، یا په مړه باندې موږ شوګر وکړو او هغه د 140 نه واخله د 199 پورې راشي. نو داسې قسم حالاتو ته موږ پری ډایبټیز وایو. دا ډیر زیات دي، زمونږ داسې قسم مریضان زمونږ په معاشره کې ډیر زیات دي، او داسې قسم مریضان چې کله ډاکټر ته راشي نو د هغې کونسلینګ ونیسي او ډاکټر هغې ته سمپلی ووایي چې یاره ستا شوګر نشته او تا ته دوایي ضرورت نشته. حالانکه داسې نه ده. داسې قسم بیمار چې کوم دی نو د هغې پراپر کونسلینګ پکار دی، او داسې قسم بیمار ته پکار دی چې هغه لاړ شي او د یو مستند ډاکټر سره معاینه وکړي او د هغې نه مشوره واخلي. ولې چې داسې قسم بیمار که چېرته بیا په راروان وخت کې دغه خپل کم لایف سټایل چې دی نو هغه چینج نه کړي، هغه ورزش استعمال نه کړي، د خوراک خیال ونه ساتي او خپل وزن کم نه کړي، نو پر روان 3 یا په 15 کالو کې هغه ته پرمننټ شوګر کېدی شي. چې کوم زمونږ سره د شوګر بیماران دي نو په حواله سره به زه داسې ووایم چې داسې قسم بیمار له پکار دي چې هغه په میاشت کې کم از کم په میاشت کې یو ځل معاینې لازي. کم مستند ډاکټر چې د شوګر بیمار مستند ډاکټر یې هغې لازي او معاینه کوي. زمونږ په خلکو کې داسې ده چې منګه د ډاکټر مشورې ته اهمیت نه ورکوو. زمونږ د داسې بیماران منګه کلینیک ته راځي چې د هغې HbA1c ډیر زیاتي د 10% نه سیوایي، خو بیا هم هغه دوایانې استعمالوي. او چې کله ورته منګه ووایو چې تاسو انسولین سټارټ کړئ نو هغې باندې داسې ګبراهټ غوندې کې راشي او وایي چې بس دا خو زما اخرنی علاج دی او دا انسولین زه نشم استعمالولی. نو زما عرض دا دی تاسو ته چې کله تاسو ته ډاکټر ووایي چې انسولین سټارټ کړئ نو په هغه وخت کې انسولین سټارټ کړئ. ولې چې داسې بیماران راغلي دي او موږ انسولینو باندې سټارټ کول غوښتل خو هغې ونه دي سټارټ کړي، نو هغې چې کله بیا 2-3 میاشتې پس کله راشي نو هغې ته باقاعده د هغې چې کوم ګردي هغه د متاثره شوي دغه شانتې ځینې مریضان هم موږ داسې لیدل دي چې کله هغې انسولین نه استعمالوي نو هغې ته هټ اټیک هم شوی او هغه ته اکثر فالج هم شوی. نو پکار ده چې په وخت باندې انسولین داسې قسم مریضان استعمال کی او د مزید کم پیچیدګیانې چې راځي د شوګر نه او د هغې نه بچ کړی شي. زمونږ په معاشره کې چې کوم د شوګر بیماریان دي نو هغې ته زیاتره داسې مریضان دي چې هغې ته د شوګر کې د شوګر د خوراک څه آیډیا نه وي چې کم خوراک ماته استعمالول پکار دي او کم سیزونه چې کوم د هغې نه ماته پرهیز پکار دی. نو په هغه سلسله کې به زه دا ووایم چې زمونږ د شوګر
چې کوم بیماران دي نو پکار دي چې هغه په سبزیانو باندې زور ورکړي، سبزیانې زیاتې استعمالوي. د دې نه علاوه چې کوم زمونږ فروټس دي په خوراک کې هغه شامل کی، ځکه چې زمونږ خلک زیات تر دی هغه ته دا آیډیا نشته چې یاره دا زمونږ چې کوم فروټس دي دا څومره اهم دي او استعمالول پکاري، ځکه چې په دې کې په دې فروټسو کې د ویټامینز، منرالز او د انټي اکسیډنټ نه علاوه هم داسې قیمتي سیزونه دي چې هغه د شوګر لیول شوګر بیمار له پکار دي چې هغه استعمال کی. نو د دې نه علاوه به زه دا ووایم چې د شوګر چې کوم بیمار دی نو پکار دی چې هغه یو مستند ډاکټر ته لاړ شي او هلته هغه ریګولر خپله معاینه کوي، ځکه چې د شوګر بیماری داسې ده چې په دې کې منګه ډاکټران چې کوم یو نو هغه مختلف سیزونه ګورو او د هغې کوشش کوو چې د هغې کم لیول چې هغه نارملي، ځکه چې بیا شوګر چې کوم دی نو هغه د مزیدو پیچیدګانو سبب ګرځي. په هغه کې داسې ده چې موږ اکثر د شوګر د بیماران چې کوم دي د هغې د ګردو مختلف ټیسټونه کوو، د چربي لیول ګورو، دغه شانې د هغې بلډ پریشر ګورو چې کوم آیډیل رینج دی د بلډ پریشر چې هغه نارمل وساتلی شي، ځکه چې کله بلډ پریشر او شوګر یو ځای شي نو بیا ډیر زیات نقصان ورکوي د شوګر بیمار لا. او دغه شانتي د چربي چې کوم ده د هغې لیول ګورو، د هغې مختلف ټیسټونه کوو، لیپټ پروفایل ورته وایي هغه کوو، ځکه چې د شوګر په بیمار کې د غوړو او د چربي لیول کله سیوای، د ایل ډي ایل لیول سیوای، نو هغه بیا د مختلفو د زړه د رګونو د بندېدو او دغه شانتي د دماغو د رګونو د بندېدو سبب ګرځي او هارت اټیک او فالج کیږي هغې ته.